ټولو سردوران ته یم حضراتو ته چې سبا مکمل د لاک ډاون بایکاټ وکړي، دکانونه خپل کولاو کوي. جمعه، هفته، اتوار چې د سوات تاجران خصوصا او د ملاکنډ ډیویژن تاجران عموما هیڅ کله هم 3 ورځو لاک ډاون ته نه تیار. موږ په هیڅ صورت باندې د اتوار د ورځې لاک ډاون ته نه تیار. زه د جمعې په ورځ د هفتې په ورځ لاک ډاون ته تیار یم. او به د کرونا صرف د اتوار په ورځ به حمله کوي، په بله ورځ به نه کوي. بدمزګي وشوه د تاجرانو سره، د سوات لیوي د لاسه کم سپاکانه سډوک وشو، کم ګاډي ګلوچ وشو. دا زما د برداشت نه بهر ده چې معمولي سړی دی راپاسي او هغه دې ما ته کنځل کوي، زما ازادي دی، زما د خور مور کنځل دی ما ته کوي. دا حق زه چلم نه ورکوم، دا حق چا سره هم نشته چې زما به وګوره. د ټول نه وړاندې د سوات نیوز د پوره ټیم انتهایی شکریا ادا کوم چې په دې اهم او پیچیده مسله باندې مالا د اظهار خیال د موقع فراهم کړه. بنیادی خبره ده چې کرونا وبا پیلو شوې ده، ټوله دنیا د دې په لپیټ کې ده او بیا پاکستان ته هم ان شوې ده. پاکستان نه پس زموږ سوات کې هم ډېر لوی بربادي تباهي د دې د لاسه شوې ده. زه د رښتوني مسلمان په حیثیت او د محب وطن پاکستانی په حیثیت دا خبره کوم چې زه د کرونا مخالفت نه کوم. زه منم چې دا کرونا زما خپل ذاتي طور، زما خپل ورور، زما خپل مور هم د کرونا په وجه وفات شوې ده. څومره احساس چې ماته د زما په خیال چې دا بل چاته نشي کېدی. خو د کرونا په اړه کې خلک معاشي طور بربادول، تباه کول، غر کول دا زمانه برداشت نه بهر ده. بنیادی خبره د اختلاف په دې باندې جوړ شوی دی چې کله هم د زیارت په ورځ باندې صوبایي حکومت فیصله وکړه د هفتې د اتوار په ورځ د لاک ډاون. زه پوری طور ما اسسټنټ کمشنر سره رابطه قایم کړه او ما ورته چې 13 ځل هم کله لاک ډاون شوی، تاجرانو भरपूर تعاون کړل او حفاظتي اقدامات کړي دي، SOPs باندې پوره عملداري کړل، ماسک استعمال کړل، سینیټایزر استعمال کړل. خو دا اوس چې تاسو په الحال کومه پالیسي جوړه کړل نو پکار دا وای چې زمونږ د صوبې قیادت او زمونږ د ډیویژن قیادت او د ضلعي قیادت تاسو په اعتماد کې اغسته. بدقسمتي دا ده چې په ټول پاکستان کې چوټیانې د اتوار په ورځ باندې کېږي. زمونږ په سوات کې د سټیټ د وخت راسي خلک چوټي د جمعې په ورځ کوي. زمونږ موقف واضح دی، بالکل موږ منو لاک ډاون، انکار نه کوو. خو اختلاف په دې دی چې دوی د هفتې د اتوار په ورځ لاک ډاون کول غواړي، موږ وایو چې د جمعې د هفتې په ورځ موږ لاک ډاون کوو. په پیښور کې که سړی لاک ډاون وکړي خو یو ورځ د هفتې په ورځ په هغه لاک ډاون راځي، او که په موږ باندې هفتې اتوار راواچوي نو بیا 3 ورځې به زمونږ کاروبار ډسټرب وي، بند وي. زه دا تپوس کوم چې که لاک ډاون په دې بنیاد باندې چې فاصله کمه رش کمي نو چې کله د جمعې او د هفتې او د اتوار په ورځ بازارونه بند شي نو د پیر په ورځ به دونه رشي چې د منګورې دا بازار به داسې ښکاري لکه دا د میله مویش چې ده. زما دا ریکویسټ دی چې تاجران دې نه ډسټرب کوي، د تاجرانو کاروبار دې نه متاثره کوي. زمونږ کم تیر وخت لاک ډاون کې چې کم مشکلاتونه موږ دوچار شوي، کم کرایسس کې یو، کم معاشي مشکل کې موږ مبتلا شوي، یقین وکړئ چې دا هغه مشکل لا موږ تر دې وخته پورې وتې نه یو. او زه تاسو ته دا خبره ښکاره کوم چې د بزنس دا ماحول داسې دی چې موږ په خپل پیسو باندې خپله اساسه باندې بزنس نشو چلولی. موږ سره دا تاسو ته پته د پنډۍ، پیښور، لاهور، کراچۍ د غټو غټو پارټیانو په کوړه روپۍ موږ په سرکل کې شارب وو، او چې کله هم دا 3 ورځې چوټي په موږ راشي نقصان په خپل ځای، خو زمونږ هغه سیستم د پیمنټ چې کوم دی هغه بربادیږي. نن یو چوټه دکاندار چې کوم دی د هغه 4-5 هزار روپۍ د ورځې خرچه ده، د هغه د دکان کرایه، هغه سره 2-3 سیلمینانې، زمونږ سره ګودامونه، زمونږ سره چې کوم دی بجلی بیلي، د ګیس بیلي، د ټلیفون بیلي، د وړو اخراجاتي. نو چې 3 ورځې موږ معاشي بحران شکار شو نو زما خیال دی چې په 4 ورځ په بزنس باندې زمونږ هغه سرکل نه چلیږي. بل تاسو ته پته ده چې د سوات خلک ډېر د کربناک، دردناک صورتحال نه تیر شوی دی، افسوسناک صورتحال نه تیر شوی دی. دلته کې معیشت زمونږ تباه او برباد دی. منګه څه طالبانیزیشن خراب کړو، څه پوجي اپریشن خراب کړو، څه سیلاب خراب کړو، څه کرونا خراب کړو. اوس بیا دوباره زه په دې خبره هم نه پوهېږم چې د دې حکومت سره صرف دغه د کرونا دپاره دغه یو دوايي ده چې لاک ډاون 4 میاشتې چې موږ لاک ډاون وکړو، دې حکومت نه یوټیلیټي بل خلکو ته معاف کو، نه دو چې کم دی خلکو له فری راشن ورکو، دو د بهر ملکونو پیښې کوي. ما مخکې هم دا خبره کړې وه، انګلینډ کې، امریکا کې، کنیډا کې لاک ډاون کیږي، باقاعده لاک ډاون نه بل بدل خلک خپل رعایا لا خپل خلکو لا باقاعده راشن ورکوي، مالی مدد کوي، چینی ورکوي، غوړي ورکوي، نور مالی مدد کوي. دلته خو بس دا خبره چې بس پریس کانفرنس وشي، وزیر اعلی وزیر اعظم پریس کانفرنس وکړي چې بس د 2 ورځو دپاره لاک ډاون.
هغه زمونږ څه حق شته. موږ د محکوم په حیثیت پکار دا وه چې کله دوی د لاکډاون فیصله کړې زموږ د علاقې امپیګان، زموږ د علاقې منیګان، زموږ د علاقې قایدین مایدین په اعتماد کې اغسته وي. تاسو ته پته ده چې سوات کې د سټیټ د وختونو راسي زموږ چوټي د روټین مطابق رواجي د جمعې په ورځ ده. اوس جمعه، هفته، اتوار 3 ورځې بندول ته زموږ تاجران هیڅ کله تیار نه دي. بدقسمتي دا وشوه چې جمعرات پر 3-4 بجې زما سره انتظامی رابطه وکړه. ما پوری توګه اسسټنټ کمشنر سره ملاقات کړی دی. زه په یو فنکشن کې هم د هغه ما پرېښود لاړم. بیا د جمعې پر ورځ باندې وزیر اعظم صاحب راغلی ملکنډ ته. نو ټول انتظامی افسران زموږ کمشنر صاحب وغیره وغیره هغه ټول په هلته کې وو. احساسات او جذبات ما د تاجرانو رسولي دي. خو دا چې آپ کله غور کوي زه دا نشم ویلی. خو زه کله دا خبره کوم ستاسو د چینل په وساتت سره چې د سوات تاجران خصوصا او د ملاکنډ ډیویژن تاجران عموما هیڅ کله هم 3 ورځو لاکډاون ته نه تیار. موږ په هیڅ صورت باندې د اتوار د ورځې لاکډاون ته نه تیار. زه جټه خبره جایده خبره نه کوم. ماته احساس دی، فکر دی که حکومت دا فیصله کړي په بهتر مفاداتو کې به کړي. زه د جمعې په ورځ د هفتې په ورځ لاکډاون ته تیار یم. څنګه چې د پېښور مردان بټابان مانسیري خلک هغه اتوار پر دغه چوټي هفته مرګري کړل. زما د سره به جمعه زما چوټي ده، زه به سره هفته مرګري کوم. خو یو سوال زما په ذهن کې راځي چې دا کرونا څه په پېښور کې دوی په انډرګراوند کې بند کړی دی چې دا را خوښه شي نو مردان ته به راشي، ملکنډ ته به راشي، دیر ته به راشي، سوات ته به راشي، بد دا ډیایي خان ته، بنو ته، دا بټ آباد مانسیري ته نه ځي. او بد دا کرونا صرف د اتوار پر ورځ به حمله کوي، په بله ورځ به نه کوي. دا خو یو سوچ دی چې یاره د رشته کمولو دپاره. خو حیران په دې خبره یم چې بعض دکان بندېږي چې په دکان کې یو نوکر ناسي، یو مالک ناسي، 2-3 ګاهک په مشکل سره راځي. په بینکونو کې 60 کسانو سټاف دی، 60 کسان کسټمر راځي، 60 کسان په لین کې ولاړي. هلته کرونا نشته، په سرکاري دفاترو کې کرونا نشته. هلته چې کوم دی لاکډاون نه کېږي. دا بازار، دا کاروبار تاسو ته پته ده چې معاشي طور خلک د بوران شکار، دی ګرانۍ، دی ظلم، دی بېانصافۍ، دی لاقانونیت خلک مفلوج کړی دی. زه د خپلو تاجرانو نه معافي غواړم چې نن ورځې کومه بدمزګي وشوه د تاجرانو سره، د سوات لیوي د لاسه کم سپاکانه سلوک وشو، کم ګالي ګلوچ وشو، دا زما د برداشت نه بهر ده. زه د دې خبرې مزاحمت کوم چې د سوات لیوي د لاسه په کانټیننټل پلازا کې کم ګالي ګلوچ شوي دي. دا د تاجران بزنس کې عزت دپاره، موږ د دې دپاره خو نه کوو چې معمولي سړی دی راپاسي او هغه دې ما ته کنځل کوي، زما ازادي دی، زما د خور مور کنځل دی ما ته کوي. دا حق زه چلم نه ورکوم، دا حق چا سره هم نشته چې زما ګوره جرم ما وکړو. زه منم که نه، زه سبا لاکډاون بایکاټ کوم. څونه کسان به دو زمانه تاڼو ته واچوي، جیړونو ته به واچوي، څونه کسان به واچوي. ګوره دا خو چې زموږ ستا سره کینو، موږ چې کوم دی په اعتماد سره، په محبت سره ستا سره خبرې کوو، خپل احساسات جذبات ته تخیو، منو چې 2 ورځې لاکډاون کوم. زه په هفته کې انکار نه کوم، خو ته په هفته اتوار کې، زه په جمعه په هفته باندې کوم. په دې کې څه ضد دی؟ ټیک ټاک دا خبره زه نن ستاسو په چینل سره واضح کوم چې سبا به زه بالکل لاکډاون په ټول ډیویژن کې نه کوم، یوازې سوات کې نه. او زه خپل ټول تاجرانو صدورو ته یم، د بریکوټ نه واله د کالامه پورې، خوازخیلې، مدین، بارینو، مټه، کابل، کوزه باندې، بره باندې، ننګولۍ، چارباغ، ټولو صدوران ته یم حضراتو ته چې سبا مکمل د لاکډاون بایکاټ وکړي، دکانونه خپل کولاو کوي. او چې که په دې لپاسه انتظامی یا حکومت زموږ سره ضد وکړو، څه مزاحمت وکړو، نو دا یو خوشخبري ورته واورم چې د روان هفتې نه به د هفتې پر ورځ هم لاکډاون نه وي. بالکل زه دا خبره کوم چې د هر سړي دا د مسلمان په حیثیت ذمهداري ده چې هغه د کرونا په لار کې رکاوټ جوړ شي، SOPs باندې پوری عمل درآمد وشي. زه خپلو تاجرانو ته هم یم چې د ماسک استعمال وکړئ. زه خپلو تاجرانو ته یم چې غونډې مه کوو. اوس تاسو ته پته پوري طور که ما د دې نه سیاسي پیدې اخیستې، پوري طور به ما اجلاس را طلب کړی د 400-500 مشرانو. خو زه نه غواړم چې را زما د لاسه کرونا پیدا وشي. زه ما د خپلو چې د مشرانو سره په ټلیفونیک رابطې کړي دي او ټول زما سره په دې اګري شوي دي چې دا تاسو کومه فیصله کړله، موږ د دیر د صدر سره، موږ د تیمرګرې صدر سره، بونیر سره، ملکنډ سره، تمام زما سره په رابطه کې او د ټولو د مشترکه موقف دی چې موږ د حکومت په لار کې، په مخ کې، په لار کې رکاوټ نه جوړېږو. کرونا وبا منو، د کرونا مخالفت نه کوو، خو صرف فرق دا دی چې موږ د جمعې د هفتې پر ورځ کوو او دوی د هفتې د زه دوی ته وایم چې دا ضد زموږ سره مه کوئ. موږ کم سے کم ستاسو رعایه یو، موږ اوس هم داسې د مشکل نه تېر شوي یو، کربناک دردناک صورتحال نه. موږ معاشي ډول تاسو یقین وکړئ زموږ خلک دونه برباد شوي دی. زه ستا نه دا تپوس کوم، یو دیاړمار دی یا په بازار کې یو ریډبان د سهار راووتو، دی 3 ورځې چې کوم دی 1800 روپۍ خپلو بچو له ونیسي، دا دی د دې مشکل نه چې وزي 2 میاشتې پکې لګي.
نو زما دا گزارش دی چې یو سړی دیاړي ونه کړي سهار به د خپلو بچو له پی پسالي چیني پسالي د تنور نه به ډوډۍ په سر راوړي بیا به غرمه ډوډۍ سم خوري بیا لږ خو دا سوچ پکار دی دا خو صرف خبره نه چې ته پریس کانفرنس وکړه چې لاک ډاون دی هفته بس د کرونا دغه یو دوايي ده چې دکاندار به جنګيږي چې زما کوشش دا دی چې بځای د ټسل په غځای د اختلاف په ځای د زنده‌باد مرده‌باد په غیر د جلسو په ځای باندې زه د میډیا په وساتت سره یو معروفه طریقه ده مهذبه طریقه ده زما خیال دی چې زما د جذبات کمشنر ملاکنډ ډیویژن ووري کېدای شي چې هغه صوبې سره رابطه قایم کړي او ماله دا سهولت راکړي چې د جمعې او د هفتې په ورځ باندې زه لاک ډاون وکړم که چېرې زما دا ریکویسټ دوی منظور نه کړو زما د جایز موقف سپورټ ونه کړو نو زه دا کلم کله اعلان کوم چې د روانې هفتې له به زه نه د هفتې پر ورځ لاک ډاون کوم نه به د اتوار پر ورځ لاک ډاون کوم